أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خبرون زمونږ د 32 نمبر آیات پاتې شوی کنه. نن به موږ د سورې بقره 32 نمبر آیات نه والا 34 نمبر آیات پورې ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا وی د فرشتو سبحانك پاکیتو لا علم لنا اس علم نشته دی مونږ لرا الا مگر هغه ما علمتنا کم علم چې تا را کړی دی ما هغه څه علمتنا چې علم تا را کړی دی مونږ ته. لکه فرشتو ته خو الله رب العالمین مطلب یو کار ورته په حواله کړی و کنه. لکه د هواګانو جدا فرشته، د باران جدا فرشته، د خوراک رسولو دا جدا فرشته، د ساه غسلو، لکه د هر قسم دنیا کې چې ځای دی لکه څه کارونه دي نو الله رب العالمین مطلب یو کار یې ورته په حواله کړی او د هغې علم یې ورته دغه کړی. نور د هغوی کار لکه 24 ګنټې د الله رب العالمین اذکار کولی که نه. انک بشکه انت ته چې علیم پوهی حکیم او حکمت والی. لکه الله رب العالمین ته وایي چې ته په هر څه باندې پوهی او حکمتونه والی. قال نو دلته کې وی الله رب العالمین کنه. لکه الله رب العالمین چې آدم علیه السلام له علم ورکو نو بیا ورته ووایي کنه یا آدمو اے آدم انبئهم خبر راکه ماته باسمائهم په نومونو د دې شیزونو. لکه بیا الله رب العالمین آدم علیه السلام ته ووایي کنه چې لکه ما چې دا کوم ټول شیزونه تا ته وښوله د شیزونو علم مې درکړو نو بس ته ما ته د دې ټولو شیزونو نومونه او فایدې دا هر څه ما ته ووایي. فلما پس کله چې انبأهم خبرې ورکړو دوی ته باسمائهم په نومونو د دې شیزونو نو بیا لکه آدم علیه السلام د دې ټولو شیزونو نومونه چې دي نو هغه یې ووایي او د هغې فایدې هر څه بیان کړي که نه. نو الله رب العالمین د فرشتو ته وایي چې لکه ما تاسو ته نه ویلي چې لکه زه پوهېږم او تاسو مطلب نه پوهېږئ که نه. او بل دا چې دلته کې الله رب العالمین لکه انسان لی فوقیت ورکړی دی، مرتبه یې ورکړې ده د څه په وجه باندې؟ د علم په وجه باندې. لکه علم په وجه باندې الله پاک انسان له لکه مطلب د علم په وجه باندې انسان د ټولو کوم مخلوقات چې دي د هغې په هغې باندې لکه غوره کړی دی دا انسان که نه په وجه د علم. قال نو دلته ووایي الله رب العالمین الم اقل لکم آیا ما نو ویلي تاسو ته؟ الم آیا نه قل ویلیو لکم تاسو ته؟ الم اقل لکم آیا ما نو ویلي تاسو ته انی بېشکه زه چې یم اعلمو پوهېږم غیب السماوات په پټو شیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې. نو الله رب العالمین ورته وایي چې آیا ما تاسو ته نه وویلي چې لکه د څه شیزونه چې په اسمان کې دي او څه په ځمکه کې دي که نه. لکه څه پټ چې څه ښکاري لکه د هر شیز علم ما سره دی. نو ما تاسو ته نه وویلي چې لکه زه به یو خلیفه پیدا کوم که نه او لکه ما هغه به غوره یي که نه په ټولو مخلوقاتو باندې. واعلم او پوهیږي ما په هغه څه باندې تبدونه چې کوم شیزونه تاسو ښکاره کوئ وما او هغه څه کنتم چې تاسو تکتمون پټوئ. الله رب العالمین وایي چې لکه کوم شیزونه لکه کومې خبرې دا هر څه چې ستاسو په زړونو کې دي او کوم چې په ښکاره باندې دي الله رب العالمین وایي چې د دې ټولو شیزونو علم چې دی نو هغه زما سره دی. لکه هره خبره چې کوم لکه چا کړي یا نه یې کړي که نه خو الله رب العالمین ته مخکې نه خبري. وإذ قلنا او کله چې ووایي کله چې الله رب العالمین ووایي که نه وإذ قلنا او کله چې ووایي للملائکة فرشتو ته للملائکة اسجدوا فرشتو ته که نه چې لکه سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو پس سجده وکړه ټولو فرشتو لکه سجده وکړه. الله رب العالمین ورته حکم وکړو که نه الا مگر ابلیس چې دی نو هغه ونه کړه.
ها نو دلته کې لکه مطلب دا مونږ ته سبق دا کیږي چې لکه پخوا چې ونو الله رب العالمین لکه انسانانو ته دې ته فرشته دا سجده چې دنو هغه وته دغه کړي وکنه جایز ولکه انسانانو ته سجده کې دې شولا ها نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتیان چې کوم دین لکه دا خو الله رب العالمین غوړه پیدا کړی نو دوی ته لکه بیا سجده نه جایز کنه لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې سجده مطلب جایز وي نو ما با لکه خزو ته به حکم ورکړو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي کنه لکه دا خاوند ډیر زیات حقوق دي په خزو باندې نو لکه ردی نه موږ ته دا ثابت شو چې مطلب انسان ته لکه سجده چې ده نو دا نه ده جایز کنه لکه سجده یو دا ده مطلب موږ دا هم دغه کول شي چې هغه لکه صحیح سجده چې کوي انسان کنه تندې خپل ولګي او بل دا لکه تعظیمي سجده چې کنه لکه از سر ټیټ کی دغه دوانه مطلب موږ ته اغوستلی شي دغه دوانه مطلبونه کنه ها ابا تکبر ابا انکار شو واستكبر او تکبر وکړ لکه دلته بس الله رب العالمین لکه دو صفات بد صفات لکه دغه کوي کنه چې بیانې دا ذکر کوي لکه حسد او تکبر چې دی نو دا لکه ډیر غټ دغه دی مطلب ډیر غټ صفت چې لکه دا پچا کې موجودی کنه نو هغه مطلب هغه کس گمراه وي مطلب دا چې دا دوه شیدونه چا کې نه گمراه کېدو کې لکه ردی غټ کرداري کنه لکه هغه انسان گمراهي طرف ته ځي وکانا او وو من الکافرین د کافرانو نه لکه ځین خلک دا وایي چې الله رب العالمین ته لکه مخکې علم لکه الله ته پته نه هغه وایي چې لکه د کافرانو نه دی یا الله رب العالمین وایي چې د انکار او تکبر په وجه باندې لکه د کافرانو نه شو کنه د ابلیس چې دی نو د کافرانو نه شو لکه بعضې خلک وایي کنه چې دا ابلیس چې دی نو دا د فرشتو نه دی خو دا د فرشتو نه بالکل نه دی ځکه چې مخکې سوره کهف کې راغلی دي کنه کان من الجن دا دغه چې د ابلیس چې دی نو دا د پیریانو د جنس نه دی کنه مطلب دا چې دا لکه د پیریانو دغه نه دی کنه پیریانو د جنس نه دی جنانو دغه کنه موږ چې ورته شیطانانو لکه پیریانو دغه وایو کنه لکه دا د جنس نه دی او په بل ځای کې په قرآن پاک کې دی چې من نار السموم کنه لکه د اور د لمبو نه پیدا دی لکه دا ابلیس چې دی نو دا د اور د لمبو نه پیدا شوی دی لکه ملائک چې دی نو دا د نور نه پیدا شوی دي او انسان چې دی نو دا د خاورو نه پیدا شوی دی لکه آدم علیه السلام چې دی نو دا د خاورو نه جوړ دی کنه لکه بس په دغه کې د عبرانی ژبه کې کنه آدم چې دی نو دا دغه ته ویل کېږي لکه بعض وایي چې لکه دا عبرانی ژبه ده یا دا د عربی ژبه ده لکه آدم وایي لکه د مخ خاورې ته که نه مخ چې دی نو لکه دا د خاورې نه دغه شوی دی جوړ شوی دی او بل لکه ځین وایي چې دا غنم رنګي ته وایي لکه آدم معنی د غنم رنګ دی که نه لکه په دې کې بس ابلیس وایي چې لکه زه خو د اور نه پیدا شوی یم او اور لکه اور چې دی نو دا د خاورې نه ښه دی که نه
لکه په دې وجه باندې تکبر او لویي مطلب انکاري شولو که نه چې زه خو دغه ادم نه چې یم زه ښه یم که نه زه غوره یم د هغې نه نو دلته کې لکه دغه آدم علیه السلام لکه هغه خپل عقل استعمال کو که نه نو لکه وی چې لکه خاوره چې ده نو هغه د اور نه ډېره غوره ده لکه ډېره فایده منده ده که نه مطلب د هغې لکه د خاورې فایدې لکه مونږ ته ډېرې دي لکه اوس مونږ سوچ وکړو که نه په بور باندې خو لکه مونږ تش پخلی او دغه پخول او ګرمول دا به وکړو که نه او خاوره چې ده نو دا مونږ له ډېرې زیاتې فایدې راکوي لکه خاوره کې دا ده چې لکه مونږ دغه هم کولی شو دا مطلب بوټو موټو دا هر څه مونږ دال کړو لکه دې نه مونږ ته فروټ حاصلېږي نور غله وغیره که نه او ونې ترې راخېږي نو هغه ونې چې دی نو هغه مونږ په لکه کورونه ترې هم جوړولی شو بل دا چې هغه فرنیچر وغیره دا هر څه که نه نو مطلب د ځمکې فایدې چې دي نو د اور په نسبت ډېرې زیاتې دي که نه او ځمکه ډېره غوره ده نو بیا دلته کې ابلیس چې دی نو ده خو لکه انکاري شو او تکبر یې وکړو نو د دې تکبر د وجې نه لکه دا دومره خراب صفتونه دي چې د دې په وجه باندې ابلیس چې دی نو هغه د اسمان نه الله رب العالمین لکه ځمکې ته راکوز کړو که نه الله دې موږ ټول مسلمانان وساتي